أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. سورة البقرة آیت نمبر 74 سلور او یا نمبر آیت ته. دین مخکې د بنی اسرائیل واقعیات ذکر شو، د غوا واقعیه ذکر شو، بیا کم مړی چې شوی الله رب العالمین هغه دیو ته راژوندی کړو، هغې خپل حال ووایه چې خپل قاتل یې وښوده. دا ټول واقعیات دغه شان مخکې د بني اسرائیلو کوم واقعیات چې تېر شوي، خو د دې باوجود د دې خلکو زړونه په کار خو دا و چې دومره واقعیات راغله، د هر څه الله رب العالمین ته خپلې نښې وښودلې، پیغمبر چې کوم نن د هغې معجزات یې ولیدل، د هغې باوجود د دې زړونه ښه سخت شو، په کار خو دا و چې زړونه نرم شوی، په دې زړونه دې سره هغه شقاوت پکې راغی، بدبختي پکې راغله او نرمي پکې رانله. نو الله رب العالمین د هغې ذکر کوي. او دا زړه دا سخوالی چې کوم نن دا خو اصل کې دلته الله رب العالمین یهودو ته ویلي او د نبی علیه السلام په دور کې چې کوم یهودو هغې ته ویلي، خو د نن سبا چې کوم زمونږ امت دی او مونږ چې کوم یو زمونږ زړونه ګوره هم سخت دي. زمونږ به مخکې ګوره دین څومره بیانېږي، دا تبلیغیان په هر ځای کې ګرځي، هر ځای کې علما لګیا دي، ترجمې هغه شانتې احادیثو درسونه، هر ځای کې د دین کارونه کې در تفسیر هر څه کېږي، خو د هغې باوجود زموږ په زړه باندې اثر نه کېږي، زموږ زړونه سخت دي او د هغې وجوهات دي. او دا ډېر زیاته بدبختي ده، دا ډېر زیات د بدقسمتۍ خبره ده. داسې نه دی په دې کې لکه موږ چا څه ته وایو چېرې تاسو موږ پکې دې کې موږ مولیان هم یو، په دې کې موږ تبلیغیان هم یو، په دې کې موږ عوام هم یو، زموږ ټول زړونه سخت دي. که دې کې یوه طبقه موږ داسې وایو چې زموږ زړونه د تقوا نه ډک وی، نو کیدای شي په دې ټولو خلکو باندې بیا د هغې اثر وی، ځکه چې تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا عجب نہیں ہے کہ چار سو بدل جائے. کله چې په انسان کې په خپل انقلاب راشي او تبدیلی راشي کنه هغه بیا ټول اطراف بیا بدلی. خو الله رب العالمین په موږ باندې رحم وکړي. دې وجې نه ابن دینار رحم الله وایي چې ما ضرب الله عبدا بعقوبة اشد علیه من قسوة القلب. د الله رب العالمین د عذابونو نه د ټول نه سخت عذاب دار چې د انسان زړه سخت شي او په ده باندې بیا اثر نه کېږي، نه پې د دین خبره اثر کوي او په ده باندې هېڅ څه قسم یره پې نه راځي، د الله رب العالمین نه ده یریږي نه، هر قسم ګناهونه ترې کېږي. ابن عمر رضی الله تعالی عنه به ویل چې لا تکثروا الکلام بغیر ذکر الله، تاسو د ذکر د الله رب العالمین د ذکر نه علاوه د نورې خبرې ډېرې مه کوئ، ځکه چې فإن کثرة الکلام بغیر ذکر الله قسوة القلب، ذکر د الله رب العالمین نه علاوه دا نورې خبرې کول، ډېر زیاتې خبرې کول، دا د زړه د سخوالي ذریعه ده، په دې باندې سړي زړه سختېږي. او که ستاسو خیال یې سړی چې کومه ورځ باندې ډېر زیات ومشغولېږي، غیبتونه مو وکړي، نورې خبرې هم ډېرې وکړي، سړي دا زړه ستړی سړی وایي چې خدای څه چل شوی دی، هغه ډیپریشن چې ورته موږ وایو که نه، چې هلکه هغه زړه مې خفه دی، پته راته نشته. دا اصل کې زموږ د هغه ډېرو خبرو د وجې نه زموږ زړه ستړی شوی او ذکر د الله خو موږ کوو نه. او نبی بیا د ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې زړه چې کله سخت شي نو ان ابعد الناس من الله القلب القاسي، الله رب العالمین ټول نه لرې خلک کوم دي؟ هغه خلک چې هغې زړونه سخت دي. چې کله زړه سخت شي نو دا د الله رب العالمین ټول نه لرې خلک دي. او د انس رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې هغه وایي چې 4 څیزونه دي چې دا د بدبختۍ نښې دي. په هغې کې یو دی جمود العین، یعنې د سترګو وچوالی چې د الله رب العالمین د یرې د وجې نه د سړي د سترګو نه اوښکې نه ځي، نو دا د بدبختۍ علامت دی. او دویم دی قساوة القلب، د زړه سخوالی چې سړي زړه سخت شي او بالکل یې په چا باندې رحم نه راځي، د الله نه یریږي نه، هر قسم ظلمونه ګناهونه ترې کوي خو دی یریږي نه. او دریم چې کوم دی طول العمل، اوږده اوږده امیدونه، چې سړی اوږده اوږده امیدونه کوي چې یاره زه به دا وکړم او بنګلې به جوړې کړم او اسلام آباد کې او فلاني ځای کې پراپرټۍ جوړې کړم او دا به وکړم هغه به وکړم، اوږده اوږده امیدونه تړي، نو دا چې کوم په دې باندې زړه سختېږي. او بل نبی انس رضی الله تعالی عنه دا وفرمایل چې نبی علیه السلام وفرمایل چې الحرص علی الدنیا، د دنیا حرص، د دنیا څه محبت کول، په دنیا پسې بیخي ورپسې کېدل. ګوره یو دنیا د خپل ضرورت مطابق ګټل دا خو سنت دی د نبی علیه السلام، خو د هغې نه زیات په هغې پسې حرص کول او په هغې پسې بیخي ځان لیونه کول چې سړی د دین په مقابله کې هغې له ترجیح ورکړي، دغې ته حرص وایم، د دې څخه زړه سختېږي. او د زړه د سخوالي ذرایع چې کوم دي نو هغه یو دی معاصي، یعنې ګناه کول. سړی چې کله ګناهونه کوي نو په دې باندې سړي زړه سختېږي. نبي علیه السلام فرمایي چې انسان یو ځل ګناه وکړي د ده په دې زړه باندې تور ټکې وشي، نو چې دی کله بېرته الله ته راوګرځي توبه وباسي نو هغه ټکې ایسته ختم شي، دا زړه بېرته صفا شي.
خو چې دی توبه ونه باسي نو بیا چې بل ګناه وکړي بل پرې وشي بل وکړي نو بل وشي اخر دا زړه یې تک تور شي چې کله تک تور شي نو ده بیا هېڅ قسم نیکي ده ته اسانه دا بیا نیکي نشي کولی ده بیا زړه چې کوم دی صرف بدۍ طرف ته اوړي نو اونلی سیز چې کوم دی چې سړي زړه پرې سختي غیر ګناه کار دی بل چې کوم دی نو غفلت دی د الله رب العالمین د ذکر نه چې د الله ذکر څوک نه کوي او دا بالکل ځان غافله ګڼي د زړه په دې باندې سختېږي نو موږ له پکار دی چې کم از کم په ورځ کې څه نه څه ذکر د الله کوو نبي علیه صلات وسلام ګوره الله ورته بخشش کړلی جنتي دی هغه وایي چې زه په ورځ کې د 100 ځل نه زیات په یو روایت کې د 80 ځل نه په یو روایت کې د 100 ځل نه زیات زه د الله نه بخښنه غواړم حالانکه الله خو بخښلی نو په دې وجه باندې موږ له پکار چې ذکر موږ تاسو کوو سبحان الله الحمدلله الله اکبر په دې څه ټیم هم نه اوړي او دریم نمبر چې کوم دی نو کثرت الکلام ډېرې خبرې چې کوم دي دا هم د سړي زړه سختوي او علماو دا لیکلي چې ډېر زیات خوراک کول چې کوم دي دا هم د سړي زړه سختوي ډېر زیات خوب کول په دې باندې سړي زړه سختېږي غافله کېږي دا انسان هېڅ غفلت والا شي او دغه شانتې ډېر زیات د خلکو سره مخالطت او ګډوډوالی یعنی مثلا ودونو د تللو خیراتونو د تللو په بازارونو کې ګرځېدلو چې کوم ځای کې ګڼئ نو بس ورځئ دا د کثرت مخالطت چې کوم دی ډېر زیات د خلکو سره ګډوډ کېدل په دې باندې زړه اصل کې سختېږي او کوم څیزونه داسې دي چې یاره په هغې باندې زموږ دا زړه به څنګه نرم شي نو د هغې لپاره ذرایع او اسباب علماو ذکر کړي دي او په هغې کې دی کثرت ذکر الموت چې کله انسان د مرګ ذکر ډېر زیات کوي مرګ ځان ته هر ټیم رایادوي چې را هېڅ پته نه لګي چې زه به دې نه خپل کور ته لاړ شم او که نه مړ به شم نو ذکر د مرګ چې سړی کوي نو په دې باندې سړي زړه نرمېږي او دویم چې کوم نه علي تلاو علی القبور قبرونو ته حاضرېدل له قبرونو زیارتونو له تلل چې سړی په دې قبر په غاړه ودرېږي او سوچ وکړي جوور سوچ وکړي یاره په دې کې دا مړی پروت دی یو ورځ به دقه شانتې زما حال وي او زما جنازه به اخیستلی شوې دقسې دې خاورو لاندې به زم پروت یم هی ما څنګه عمل کړلی الله ته به زه څنګه مخامخ کېږم نو په دې باندې زړه نرمېږي بل چې کوم دی د قرآن تلاوت دی او په قرآن کې سوچ او فکر کول دي د هغې په معنی باندې ځان پوهه کول دي په دې باندې زړه نرمېږي قرآن چې کوم دی دا چې سړی وایي تقشعر منه القلوب قرآن کې الله فرمایي چې په دې باندې دا زړونه نرمېږي سړي دا زړونه یې رپېږي یا غونې غونته کې پرې راشي او نبی علیه السلام فرمایي حدیث ته دې باره کې چې ان القلوب تستو کما یستو الحدید چې دا زړونه داسې زنګ نیسي لکه څنګه چې دا اوسپنې زنګ نیسي نو صحابو تپوس وکړو چې قیل یا رسول الله وما جلاؤها دې صفایي ذریعه بیا څه شی ده نو نبی علیه السلام ورته وایي چې تلاوت القرآن نو قرآن تلاوت کول چې څوک قرآن تلاوت کوي نو په دې باندې دا زړه نرمېږي د هغه زنګ چې کوم دی نو تېدرې شي او یو صحابي د نبی علیه السلام نه تپوس وکړو یا رسول الله زړه مې سخت دی د ډېره سختوالي لکه دا سختي به دې څنګه درې شي دا شقاوت او بدبختي به دې څنګه درې شي نبی علیه السلام رسول الله ورته وفرمایل چې اطعم المسکین وامسح رأس الیتیم یو مسکینانو سره ښه کوه تعاون وسه کوه دویم د یتیم په لاس باندې په سر باندې لاس راکاږه په دې به ستا زړه نرم شي لهذا موږ له پکار دي چې کوم څیزه موږ له مخې له راځي که داسې نه چې لکه دا ټول کول پکار سړي زړه به نرم شي چې په کوم څه کې د چا وس دی مثلا مسکین سره ښه کول دي نو چا وس کېږي پکار چې مسکین څخه وکړي نو زړه به نرم شي د چا د ذکر وس کېږي نو پکار چې ذکر وکړي د چا د تلاوت او قرآن په پوهه باندې هغه ورته نصیب نو پکار چې قرآن تلاوت وکړي قرآن تلاوت خو خیر زموږ ټولو فرض دی پکار چې موږ کوو ځان پرې پوه کړو نو دا څیزونه ټول چې کوم دي په دې باندې زړه نرمېږي الله رب العالمین دې موږ له د زړه د نرمۍ چې کوم اعمال دي هغې کولو توفیق راکړي نو دې آیت کې الله فرمایي چې ثم قصد بیا سخت شو قلوبکم زړونه ستاسو من بعد ذلک دې نه وروسته دې واقعاتو نه وروسته فهیه کالحجاره دا شو په شان د کاڼي څنګه چې کاڼي سخي او اشد قسوه یا د کاڼي نه هم ډېر سخت ځکه چې کاڼو کې بیا هم لږه نرمي شته الله یې بیانوي چې وان من الحجارة یقینا ځینې د کاڼو نه لما یتفجرو خامخا هغه دي چې بهیږي منه الانهار د هغې نهرونه او چینې تاسو په دې غرونو کې لیدلي نو کله کله د وچ کمر نه چینه رابهیږي نو ګوره دا هغه نرمي شوه که نه په هغې کې بیا هم دومره نرمي شته وان منها او یقینا ځینې د دې کاڼو نه لما یشققو خامخا هغه دي چې هغه چوي فیخرج منه الماء د هغې نه راوځي لږې لږې اوبه نو یعنې داسې دي چې ځینې چې بالکل غټې غټې چینې او نهرونه ترې بهیږي ځینې داسې چې معمولي اوبه ترې راوځي وان منها او یقینا ځینې د دې کاڼو لما خامخا هغه دي یهبطو چې هغه رارغړي من خشیت الله د الله د یرې نه کله کله به نه زلزلۍ هېڅ به هم نه وي په دې غرونو کې دا کاڼې رارغړي دا د الله د یرې نه رارغړي دې نه معنی دا چې دا کاڼې د الله نه یریږي خو د دې خلکو دا زړونه هم دا د دې نه هم سخت دي وما الله نه دی الله رب العالمین بغافل نه خبره عما د هغه څه نه تعملون چې تاسو کوم عمل کوئ بیا ورته غوږ شئ
ثم قست قلوبکم بیا سخت شو زړونه ستاسو من بعد ذلک دې نه وروسته فهیه کالحجارة دا شو په شان د کاڼو او اشد قسوه یا سخت د دې نه په سختۍ کې وان من الحجارة ځکه چې ځینې د کاڼو نه لما خامخا هغه دي یتفجر منه الانهار چې بهیږي د هغې نه نهرونه وان منها او یقینا ځینې د دې کاڼو نه لما خامخا هغه دي یشققو چې چوي نو فیخرج راوځي منه د هغې نه الماء اوبه وان منها او یقینا ځینې د دې کاڼو نه لما یهبطو خامخا هغه دي چې هغه رارغړي من خشیة الله د الله د یرې نه وما الله نه د الله رب العالمین بغافل نه خبر عما تعملون د هغه عملونه چې تاسو یې کوئ. واخر دعوانا